بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه قوانین چې دا شروع کړیو زر تاسو سره دې خلاصه تاسو ما ته واروي. اولنې قانون کوم یو ضربات والا قانون. ضربات قانون کې څه خبره شوه؟ هر هغه ته چې ما علامه تانیث ویني دا به په اسم کې داغه متحرک کول او په فعل کې ساکن کول واجب دي. دویم قانون کې څه خبره وه؟ څه خبره وه؟ دو علامات تانیث په فعل کې نشي راتلی او په اسم کې دریم نمبر ضربنا نمبر 2 د دې څه قاعده خلاصه ده سلور حرکتونه پر لپسې په یو کلمه کې راتلل معنی. بیا 4 نمبر ضربتم انتم د دې قاعده څه خلاصه ده د اسم غیر متمکن په اخره کې چې واو راشي نو ما قبل دا واو سره د ما قبل ضمیر عطف کول واجب دي. 5 نمبر ماضی مجهول والا. ماضی مجهول والا څه قاعده ده؟ ماضی معلوم نه ماضی مجهول جوړول موږ غواړو فاعل میلا بازمور کوم ها بلو مضارع مجهول ثقل سره علامت مضارع لربا زمور کو ما قبل اخر لبا فتح ورکو. بیا نمبر 7 اسم فاعل د ثلاثي مجرد نه په سودان جوړیږي او د غیر ثلاثي مجرد نه د مضارع معلوم بودن خو سره تبدیلی نه چې یا علامت مضارع بعد کو دی په مضمون مضموم لګاو ما قبل اخر لا کسره نو کسره ورکو او بل اسم د ثلاثي مجرد نه څه بودن نه دي مفعول او د غیر ثلاثي مجرد نه د مضارع مجهول په وزن باندې د مضارع مجهول سره تبدیلی نه تبدیلی دا چې علامت مضارع با حذف کو می مضموم بو لگاو. 9 نمبر قاعده ماضی 4 حرفی والا چې کله په ماضی کې سلور حرفونه راغلي وي نو موږ به علامت مضارع په مضارع معلوم کې مضموم بوي. هغه بابونه چې پای په شروع کې سلور حروف راغلي ماضی کې کم دي افعال تفعیل مفاعله فعلله. بل 10 نمبر قاعده تای زائده متورده والا. تای زائده هغه بابونه کم دي چې بری کې تای زائده متورده راغلي تفاعل تفاعل او تفاعل. نو د دې قاعده څه خلاصه ده چې کله به مضارع معلوم کې دوه تاګانې جمع شي یو تا حذف کول جایز دي او مضارع ما قبل الاخر والا قاعده دا سوا دغه دریو بابونه کې به مضارع معلوم کې ما قبل الاخر با مفتوح وي. د دې نه علاوه په غیر ثلاثي مجرد بابونه کې با علامت مضارع به مکسور وي. بل 12 نمبر قاعده زوربا مضارب زوربا نو زوربا مضارب والا. څنګه قاعده ده الف ما قبل دي ضمه واو سره بدلول او الف مکه د کسره په یا سره بدلول واجب دي. نمبر 13 زور بیان والا قاعده څنګه ده الف مقصوره اذ هر اسم چې په اخره کې الف مقصوره راغلی د تثنیه او د جمع مؤنث سالم جوړولو په وخت کې دغه الف مقصوره په یا مفتوح سره بدلول واجب دي. 14 نمبر الف فاصل والا قاعده. الف فاصل والا څه خبره ده؟ درې نونونه په یو کلمه کې راشي او پای کې په منځ کې سره ولل پکار دي. او نمبر 15 نون عربی په څو دیګونو کې نون عربی ادا کیږي؟ مثالور دیګونو کې نمبر 1 حروف جازمه داخلي دو په کې نواسب داخلي دو په کې خالي. دا 16 نمبر قاعده وزدا اسم ظرف والا قاعده. نو ظرف په لغت کې په معنا دا لو کې ذره دي
او په اصطلاح کې ظرف هغه اسم ته وایي چې په هغه وخت کې یا په هغه ځای کې فعل واقع شوی چې په هغه وخت کې یا په هغه ځای کې په هغه وخت کې یا په هغه ځای کې فعل واقع شوی ما ته فکر دی دا ظرف چې څنګه دا موږ یا جوړو د ثلاثي مجرد د صيغونه سره به جوړو او یا به موږ جوړو د غیر ثلاثي مجردونه غیر ثلاثي مجرد څه نه پیژنم یاره ثلاثي مزيد فيه رباعي مجرد او رباعي مزيد فيه دې د څه ویل کېږي غیر ثلاثي مجرد نو اسم ظرف یا موږ جوړو د ثلاثي مجرد یا با غیر ثلاثي د غیر ثلاثي مجرد چې موږ جوړو کنه نو دا به اسم مفعول په ودان باندې برازي د څه په ودان باندې او اسم مفعول خو نه پیژنم چې په څنګه ودان باندې بنولم د غیر ثلاثي مجرد دا علامت مضارع به حذف کو د دې په دې باندې با میم مضموم ولګاو او ما قبل اخر باندې فتح به او باخره کې با تنوین جاری کو لکه یکرمنا نو مکرمون به هم د اسم مفعول څخه وي او مکرمون به هم د څه څخه اسم ظرف به بیا موږ ته سم پته لګي نو موږ ګورو سیاق سبق ته چې لګي د مفعول نه معنی ضرورت ده که ظرف ته معنی ضرورت ده ټیک شولا او دغه نه استخرج يستخرج استخراجا د دینه با اسم مفعول او ظرف څنګه راځي ناورما مستخرج د يستغفرون مستغفرون د احمرر يحمررون محمر سوي محمر د افتعالنا مفتعل صح دا ویلي د غیر ثلاثي مجرد نه موږ راولو نو دغه باب د اسم مفعول په ځمانه باندې څه په ځمانه اسم مفعول په ځمانه خاجي وچې د ثلاثي مجرد نه موږ راولو نو په ثلاثي مجردو کې هفت اقسام دي صحیح محموز اجوف مضاعف ناقص صحیح محموز مثال اجوف ناقص او مضاعف نو د هر اړه جدا جدا راځي څنګه به راځي نو موږ ګورو چې ثلاثي مجرد نو نو بیا موږ ګورو که صحیح وا صحیح محموز مضاعف اجوف او مثال واوی مثال واوی نو مثال یای یا بلدین راغلی د صحیح محموز مضاعف اجوف مثال یای نه براغلی پوه شئ کله ثلاثي مجرد نه موږ جوړو او د صحیح نه راغلو صحیح نه پیژنم یاره فاعل لم کوي مقابله کې بګي او که محموز وي محموز هم نه پیژنم چې دا فاعل لم کوي مقابله کې بګي سره غلي مضاعف څه ته وایي چې دا فاعل لم کوي مقابله کې بګي دوه ورو بګي چې سره غلي اجوف څه ته وایي ها دا اجوف چې د عین کلمې مقابله کې بګي او مثال یایي فا کلمې مقابله کې بګي یا راغلی نو کله صحیح محموز مضاعف اجوف مثال یایي نه منګه جوړو نو بیا ودا خالی نه د دوه حالونه یا با مکسور العين وي یا با مفتوح العين یا مضموم العين مفتوح العين او مضموم العين مفتوح العين او یا بسوي مضموم العين نو کا ظرف منګه جوړو د ثلاثي مجردونه او په ثلاثي مجرد کې صحیح محموز مضاعف اجوب مثالیه نه موږ جوړو ندوه حال نه بخالی نه یا با مضارع مکسور العين وي مضارع وسرول کې چې تاسو بیا یا به مضارع سوي او یا به مضارع سوي مفتوح العين بوي یا به مضموم العين وي نو کا مضارع مکسور العين وا نو ظرف په راضي د مفعول په ځای باندې د څه په ځای باندې او کا مضارع مفتوح العين یا مضموم العين وا نو ظرف په راضي د مفعول په ځای باندې څه په ځای باندې د مفعول په ځای باندې لکه صحیح کلمه وایا چې مضارع مکسور العين وي مضربونه لکه یضربو ده کنه د یضربونه بس جوړ شي مضربون د یضربونه ما مضربون جوړ شي او دا بل مثال وایا د صحیح نه محسبون صح محسبون نور وایا چې مضارع مکسور العين وي مضارع مکسور العين ها ځان مو جوړوي کنه دا تدریب صرف کې چې کم د باب فتح یفت ضربه در موږ ویلو پای کې ډیر شټ کې لګري ها
مفتح ده چې کنه مضارع مفتوح العين ده چې مضارع مکسور العين وي د مسجد نوم درازه مسجد غلط مسجد مبارک بو تاسو وره او چې کله دغه کنه محموزي لکه يافق افك يافق نو د دینه بسره شي د يافقون بسره شي مافق صبر شي مافق او دا بيع يبيعون د يبيعون بسره شي مبيعون صبر شي مبيعون مبيعون او دا يقظ يقظون ما يقظون صبر شي ما يقظون الهغه پوښښ مې باندې چې ثلاثي مجرد نمنګ د صحیح محمود اجوف او مثال عین راوستو او مضارع مکسور العين وا نو سبا د باندې راځي دا مفعول بوله باندې او کداغه بابونه مضارع مفتوح العين وا مضارع سوا یا مضموم العين وا نظر پر مفعول بوله ناجي لکه د يفتحون بسر شي مفتح او دا ينصرون نو په يفتحو کې ګوره مضارع مفتوح العين ده کنه او د ينصرو کې مضارع سره مضموم العين ده نو صبر راشي منصر صبر راشي منصر دا ياخذون ماخذ او دا يأمرون مأمر او دا يسمعون مسمعون الهغه پوښښ به باندې يكرمون مکرمون چې مضارع او دا يقولون مقول صبر شي مقول په دې باندې پوښښ تاسو په دې باندې پوښښ دلته دلینا مثال دا ميقظون په دې کې ده دا لکه ميمنون يمنا يمنو ميمنون او دا يقظو د دې مثال ده ميقظون د يقظونا ميقظون الهغه په دې باندې پوښښ تاسو د ثلاثي مجردونه به موږ یا اسم ظرف جوړو یا به څه جوړو دا غیر ثلاثي مجرد نه کله ثلاثي مجرد نه جوړو یا به صحیح محموز مضاف اجوب او مثالیه نه جوړو یا به دین علاوه نور چې پاتې شو اوس وایو نو که صحیح محموز مضاف اجوب او مثالیه نو بیا به دوه حال خالی نه وي یا به مضارع مکسور العين یا به مضارع مفتوح العين یا به که مضارع مکسور العين نو ضرب د مفعول په ځای نه او که مضارع مفتوح العين یا مضموم العين نو د مفعول په ځای باندې راځي پوه شئ اوس د دین علاوه څه پاتې شولو په هغه اقسامو کې ګوره یو دل لګي صحیح منغوي کنه نو محموز وي دوا او مضاعف او اجوف سلور دا سلور ته لاړل کنه اوس په دې کې یو مثال واوي پاتې شو سپاتې شو مثال یې موږ دل لګل یو مثال واوي شو یو څه شو ناقص او یو سره لفیف اجوف په دې کې لیکل دی نو اوس ګوره ټول شمار غه صحیح محموز مثال یو دا شو مثال یو دا شو اجوف ناقص لفیف او مضاعف پوه شو به معنی نو چې کله مثال واوی وی کنه مثال واوی او ناقصو د دې نه به ظرف همیشه لپاره د مفعول بودن راځي څه بودن معنی همیشه مطلب دا دی که مضارع مکسور العين ده او که مفتوح العين ده او که مضموم العين ده او د لفیف نه به ظرف راځي مطلقاً د مفعول بودن معنی څه بودن معنی برابر خبره ده کاغه دغه مضارع مفتوح العين یا که مکسور العين یا که مضموم العين وي لکه مفر په اصل کې څنګه و مفرر سو په اصل کې مفرر نو ګوره وزن دا په د منځ راغی پوه شو به معنی او د مثال واوی لپاره مثالونه لکه موعد یوعدنا د یوعدنا څه جوړ شو موعد او د یوجننا موجن پوه شوي د ناقص لپاره ناقص څه ته وایي چې داغي دغه څه په زمانه راځي د ناقصونه به هم ظرف دغه په ځان راځي د مفعول په زمانه د دې سره ده د ناقص او د لفیفونه به مفعول راځي د ناقص مثال لکه دعا يدعو د يدعوونه مدعون سبشي مدعون او د يرميونه مرميون پوه شو به باندې و بیا به قاعده چلل نه مدعان او دا مرمن شوی له خلکا تاسو صرف د سجده کې چې دا مرمن دی بیا به کم قانون چلے دی دوینده شو دا بیا رسو زده کو ان شاء الله
نو زمون سره دا سبق شونه چې موږ وی چې د 14 نمبر قانون اسم ظرف څه ته ویل کېږي د لغت ته او د اصطلاح کې د چې هغه اسم چې هغه د فعل صادرېدو په ځای یا د فعل صادرېدو په وخت باندې دلالت کوي نو اسم ظرف په موږ جوړو د ثلاثي مجرد نه یا د غیر ثلاثي مجرد نه کله غیر ثلاثي مجرد نه جوړو نو دا دغه اسم مفعول په ځای باندې برازي دغه باب د اسم مفعول په ځای دغه باب خا دغه باب یعنی کم باب چې نو هغه باب نه به اسم مفعول په ځای نازل ده او چې د ثلاثي مجرد نه جوړو یا به د صحیح معموز مضاف اجوف او مثالیه نه راځي یا به دین علاوه د نور راځي که صحیح معموز مضاف اجوف مثالیه وو نو بیا به خالی دوه نه به مضارع مکسور عین یا به مضارع مضموم عین که مضارع مکسور عین د مفعولون په ځای باندې راځي او مضارع مفتوح عین ما یا مضموم عین د په ځای باندې مفعول او د مثال واوی نه مطلقاً د مفعول په ځای راځي او د ناقص او د لفیف نه په ځای راځي د مفعول په ځای باندې پرې پوه شوي ها پرې باندې پوه شوي اوس ګوره د خبره راغنه چې لکه سجده یسجدو پدې کې مضارع مضموم عین نه مفتوح عین ده مضارع مضموم عین ده نو د قانون مطابق څه پکار دی چې د دینه اسم ظرف ته څه بودن نشي سره شي مسجدون نشي سره شي او شرقه یشرقو مضارع مفتوح عین نه مضموم عین نه مفتوح عین ها نورما مضموم العين ده نو چې مضموم العين ده نو دینه با اسم ظرف څنګه راتل پکار دی مشرقون پکار دی څه پکار دی مشرقون پکار دی او زه خدای کار دی کنه چې مسجد ته موږ مسجد ورته وایو مسجد ورته نه وایو او مشرق ته موږ مشرق وایو مشرق ورته نه وایو پوه شو به معنی نه دا ولي نو موږ اوس دې لپاره خبرو دا بدايه شو ها دلته نږدې ده کوم دا شاذ سره کنه دا په درې قسمه ده شاذ په څو قسمه ده په درې شاذ سره کنه شاذ دا ویل کېږي چې د قانون نه خلافي یا څنګه خلافي لګول ګوره د سجده چونو نظر لکه ما مسجدونو استعمال کو کنه نو دا لکه د قانون نه خلاف دی قانون کوته دا وایي چې لکه دا د مسجدون بوزن باندې راشي د څه بوزن باندې راشي د مسجدون بوزن باندې راشي او دا تاسو راولي مسجدون راولي پوه شئ نو دا سره شاذ دی دا سره سیاست ویل کېږي چې د قانون نه مخالفي د قانون نه مخالفي ودا شاذ سره کنه درې قسمونه دي یو ته ویل کېږي شاذ احسن یو ته ویل کېږي شاذ حسن او یو ته ویل کېږي شاذ قبیح شاذ احسن شاذ حسن او شاذ قبیح شاذ احسن دې ته ویل کېږي چې مخالف القانون او موافق الاستعمال وي مخالف القانون موافق الاستعمال وي مطلب دا کم قانون چې تا وې د دې سره د دې نه مخالف دی او د استعمال موافق دی لکه دغه سجده چې د نظر سره راځي مسجدون لکه مسجد پکار دی د قانون خدای د قانون خلاف کو او د استعمال په شان دی کو تاسو وې مسجدو یا مشرقو مغربو منسکو ډېر څه مثال لیکلي په کتاب اوس بوه ما پوه شو مې باندې ها نو پکار دا ورسو بیا لیکي لکه اوس ملي کوي ورسو بیا لیکي کنه دا چې قانون نه خلافي او د استعمال موافق دي څه لګيږي شاذ احسن لکه مثال به صحیح د سجده یسجدونه مسجد اسم ظرف راوستل مسجد اسم ظرف راوستل او شاذ حسن دي ته وایي چې هغه موافق القانون او مخالف الاستعمال یعنی چې د قانون سره موافق وي او د استعمال سره مخالف وي لکه دغه سجده یسجدونه نظر مسجدون ویل مشرقون ویل مغربون ویلو نو ناروا نه دي خدا قانون مطابق دي خدا استعمال موافق نه دي پوه شو معنی او شاذ قبیح چې هغه مخالف القانون والاستعمال وي مخالف القانون مطلب دا چې لکه د قانون موافق نه او د استعمال موافق نه لکه دغه سجده یسجدونه ظرف مسجدون ویل سویلو مسجدون ویل نو په دې کتاب کې دا ټکی لیکلي دي دا ټکی دی نو دا دلته کې بار ټکی دی لکه مجزرون منسکون په دې ټولو کې مضارع مضموم العين ده او بیا هم چې نه دا استعمال شوی دی د مفعول په ځمانه نو وایي چې دا شاذ احسن د قبیله دي صرفیان حضرات او دا شاذ احسن او شاذ حسن دا منی او شاذ قبیح څنګه نه منی لکه شاذ قبیح دا په کلام عربی کې نشرات لري
شاذ احسن به کوم راتلی شي او شاذ احسن به هم راتلی شي پوه شو به معنی ها دا اصل کې د اعتراض جواب دی چیرته وی چې مضارع مفتول عین وي یا مضموم العین وي نو لدينا بظرف د مفعول بودن نه دي دا د بده سوټه کې وخه ما چې پای کې با اسم د دریبا د دغه راغلی د صورت وي مضارع به مضموم العین وي یا به مفعول عین وي او ظرف به د مفعولون بودن باندې راغلی نو وای چې دا د شاذ احسن د قبیله نه دي سره دي نو شاذ احسن د قبیله نو شاذ په څو قسمه له شاذ څه وي چې قانون نه سوي خلافي د قانون نه یا د استعمال نه سوي خلافي او د شاذ څو قسمونه دي درې شاذ احسن شاذ حسن او شاذ قبیح شاذ احسن څه وي چې قانون مخالف او د استعمال موافق وي او شاذ حسن او شاذ قبیح مخالف د قانون نه استعمال وي دا په دې کتاب کې ان شاء الله چې تاسو به ولي کې هم په 75 سبا باندې کتاب سبق ته په 76 باندې دي چې دا یو ټکه مجزرون ده مجزرون او مجزرون دا جزره زورون راغله ده سنه ما جزره زورون او دغه چې نه دا منسکون دا نسکین سکونه او طلعیت لون مطلع او فرق يفرقون مفرق شرق يشرقون مشرق غرب يغربون مغرب نحرين حرون سقط يسقطون مسكن سكن يسكنون مسكن او نبت ينبتون منبت رفق يرفقون مرفقون سجد يسجدون مسجد نو موږ وایو چې دا د قانون خو خلاف دي او د استعمال موافق دي د شاذ احسن د قبیله دي پوه شو به معنی دا ورته چی نو ګور نن موږ یو د اسم ظرف قاعده وې اسم ظرف څه ویل کېږي چې د فعل لا صادره دو پسې یا په وخت باندې دلالت کوي اسم ظرف چې نه دا منګه به جوړو یا د ثلاثي مجرد نه یا دا چې د غیر ثلاثي مجرد نه جوړو څه بودن بھائی دغه باب د اسم مفعول بودن باندې او چې د ثلاثي مجرد نه جوړو یا به صحیح محموز اجوف مضاف او مثال واوی یاینا نو کله دې مضارع مکسور العین و څه بودن مرادی او که مضارع مفتول عین او مضموم العین څه بودن مرادی او کچر د ظرف منګه مثال واوی نه جوړو دا مفعولون بودن مرادي او که د ناقص او د لفیفونه جوړونه بیا دا مفعولون بودن باندې لکه ګوره دا اوس منګه لکه د صحیح په کې یو کنه د صحیح نه منګه وایي لکه ضربه زمونږ الظرف منه بیا به د محموزونه او الظرف منه د اجوفونه دا غینه بیا په دې وزن باندې راځي پوه شو به باندې دا بل ول دا صفه کبوړ دا بل ول ها دا ورته ضروري خاجي دا راول سے پیج نمبر سوم دے 41 نمبر صفحہ تمرین باب کروما یکرمو ثلاثی مجرد کروما یکرمو کې ما تاسو خبره کړو کنه چې دا لازمی باب دی دا سبب دی لازمی باب دی او د لازمی باب نه د اسم مفعول لازمی څه ته وایي لکه نه لازمی او متعدی فعل لازمی څه ته وایي چې صرف په فاعل باندې پوره کیږي مفعول به د حاجت نه او متعدی څه ته وایي نو د دې باب کرومه دا لازمی باب دی نو د دې اسم مفعول او فعل مجهول ولا صيغه ناراضي او کچر د منګه د دې اغا دمغه متعدی کو په حرف جر سره متعدی کو بس سره په حرف جر سره نو بیا به دا د دې د مجهول او د مفعول صيغه راځي هم دا وجه چې کله موږ چې موږ گردان وایو نو د مجهول په څیر کې او دا اسم مفعول په څیر کې موږ سره بایو ځکو پوه شئ لکه اوس تاسو شروع کوي کروما یکرم او کرامتن فهو کریم وکریم به یکرم به کرامتن فذاك مکروم به ما کریم به لم یکرم به لا یکرم به لن يكرم به لا يكرمن به لا يكرمن به الامر منه اكرم لتكرم بك څه کوي مګنا چې دا واحد مذکر عزیز څنګه راکنه او بیا لتكرم بك ليكرم به ليكرم به
لکه پرې اکرم لتکرم پدې کې به کبي کوم دغه روایت مذکر سګيني او پرې مؤنث د دغه د غایب په څنګه کې با دا حاضر سګيني او د غایب په څنګه کې به ویما بیا اکرمنا لتکرمن بک ليكرمن ليكرمن به اکرمن لتکرمن به ليكرمن ليكرمن به والنهي عنه لا تكرم لا تكرم بك لا يكرم لا يكرم به لا تكرمن لا تكرمن بك لا يكرمن لا يكرمن به لا تكرمن لا تكرمن بك لا يكرمن وذا خطول شان وظرف منه مكرم مكرمان مكارم والآلة منه مكرم مكرمان مكرمين مكارم مكيرم مكرمة مكرمتان مكرمتين مكارم مكيرمة مكرام مكرمان مكارم مكيرم ومكيرمة أفعل تفصيل المذكر منه أكرم أكرمان أكرمون أكرمين أكارمك والمؤنث منه كرما كرما يعني كرميات كرم كرم وفعل التعجب منه ما أكرمه وزدنا القرب مصدر القربنا وسواه قرب يقرب قربا فهو قريب ده صفه مشبهه درينا اسم فاعل صفه مشبهه په ځان باندې راځي لکه قريب بعيد كريم حسين ذا وقرب به يقرب به قربا فذاك مقروم به لا يقربن لا يقربن به لا يقربن لا يقربن به الامر منه اقرب لا تقرب لا تقرب بك لا زرزر وای پچا لا يقربن لا يقربن به لا تقربن لا تقربن دغه بل شپږ وانه وایو به ولي کوي شپږ به وایو به ولي کوي ها خپل خوخه به ولي کوي ظاهر یو چلی کوي د القربنا علاوه شپږ دي یو به ولي کوي بیا منتزل مصادر سے دی گئی صرف کبیره پڑھے القرب سے امر غائب مجهول امر غائب مجهول ليقرب به ليقرب بهما ليقرب بهم ها لتقرب بك وای کنه بكنا ها لتقرب بهن لاقرب لتقرب بي لاقرب بي لنقرب بنا پدې کې بټولو کې لګا به بهما بهم بهما بها بهما بهن او بي او نادا بوس لګو العظامه د دینه فعل مضارع منفي مجهول لا يعظم به لا يعظمان بهما لا يعظمون بهم ها بها لا تعظم دغه گردان لول ولي کوي کنه بیا به به بهما بهم بها بهما بهن بك بكما بكم بك بكما بكنا او بي بنا دغه به سره ولي کوي نور گردان العظامه تو گردان هو گئی فعل مضارع منفي مجهول لا يعظم لا يعظمان لا يعظمون البعد في صفه مشبه بعيد بعيد بعيدان بعيدين بعيدون بعيدين بعدة بعاد ده اسم فاعل ہے وای بعداء بعدان بعاد بعود ابعاد ابعداء بیا بعيدة بعيدتان ان الشرافه سے فعل نہیں حاضر مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفہ نہیں حاضر مجهول لا نہیں حاضر مجهول
لا تشرفن لا تشرفون لا تشرفين بس دري سيدي لا تشرفن لا تشرفون لا تشرفين. بیا الشجاعة سے اسم ظرف وایا کنه مضارع مضمونین د نظر په دې څه بودنه دي مسجعون په زور وایا پنځه باندې نه ولګي لاندې ګورا لا نعظمن لا نعظمن وایا کنه په زور وایا لا نعظمن لا نفعلن لا نكرمن ماده عين ظا ميم او زائد للاشتقاق لام الف او نون مشدد او زائد برای نقل باب پکشته او سی اقسام کې فعل شش اقسام کې او هفت اقسام کې او بحث فعل نہیں ها مجهول او مؤکد بانون داخلي ثقيله او صيغه جمع لا تعظمن متكلم ده واحد مؤنث لا تعظمن لا نعظمن لا نعظمن واحد جمع متکلم څنګه ده او باب کرو مې کړمو بل بګی تاسو وای چې کوم بګی تاسو تګران چې دا وایم اقرباء وایو اقرباء افعلاء اقرماء او ماده قاف رابا او زائد بر اشتقاق حمزه الف او حمزه او نقل باب پکې سه اقسام کې فعل پدې کې به کوم وزن دی اسم دی او شش اقسام کې ثلاثی مجرد ده هفت اقسام کې صحیح 12 اقسام کې صيغه مشبہ او صيغه جمع مکسر پوښو به معنی و به لګی دا ټولو لتعظمنا نه دا به کوي لتعظمنا لتفعلنا مثال لتكرمنا او حروف اصلی عین ضا میم زائده برای اشتقاق لام تا نون الف نون مشدد او سه اقسام کې فعل شش اقسام کې ثلاثی مجرد ده او هفت اقسام کې صحیح ده او باسو امر حاضر مجهول او صيغه مؤکد بانون داخلي ثقيله او صيغه جمع مؤنث غائب کا حاضر گردن ہوا جدا پہ راشی لتعظمن یاد بشیر دا